السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ملګری علم حیات. دوستانو نننۍ ویډیو کې راڅه یو وړوکی شانتې کلیپ چې کوم دی هغه شیر کومه. هغه کې مولانا صاحب د سحر او جادو په حوالې سره خبره کړله. د هغه ملګرو لپاره نننۍ ویډیو ده چې په کوم ملګرو باندې سحر او جادو شوی، تاسو سحر او جادو چې کوم دی څنګه ختمولی شئ، د هغې په باره کې مولانا صاحب په تفصیل سره خبره کړله. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو به بالکل سکپ کوئ هم نه. تاسو هغه کس چې کوم دی د دغې دعا په ذریعه سره تاسو هغه کس معلومولی شئ چې کوم کس په تاسو باندې سحر او جادو کړی وي. تاسو ته په خوب کې چې کوم دی هغه کس راځي. بعضې ملګري وایي موږ باندې جادو دی، جادو کس راته وښیي موږ باندې جادو څوک کوي. نو دا یو راز سره بیانوم. مخکې هم دا ویډیو ما کړې وه، که به هر حال لیکې بیا دا بیانوم. نو کوم کس باندې هم جادو شوي او دی دا معلوموي چې ما باندې رشتهداران جادو کړی، که پردو کړی، که خپلو کړی دی، او دی کې څوک ملوث دی اور جادوګر کس څوک دی، کوم کس باندې جادو کړی دی. الحمدلله ثم الحمدلله دا عمل به ډېرو ملګرو کړی، شاید چې په دې ویډیو کمنټ هم وکړي چې او دا عمل مونږ کړی، مونږ ته رزلټ راوتی و. خو چا باندې جادو شوي، چا باندې هم په چا جادو شوي او په هغې باندې جادو کې ګرفتار یا د باندې بار بار جادو کېږي او کوم کس هغه د نه منې کېږي نه او دې زه قتل غواړم، دا څوک دی. نو دا عمل ضرور وکړي. دا یو راز دی، دا راز څوک چاته نه بیانوي، نو څوک چاته ښیي دا، او نو دا عاملان چاته دا شیزونه ښیي. الحمدلله مونږ یې په دې نیت ښایو چې کوم کس جادوګر دی او کوم خلک په خلکو جادو کوي چې د هغې خلکو ته ښکاره شي او د هغې دغه مختور شي او خلکو نه په خپله معافي وغواړي چې او دا ګناه ما کوله، دا کار ما کولو، زه بیان وکړم. زما یتمنو جادو ډېر زیات ګناهونه او سزا راغلې ده په حدیثو کې. او دغه رنګې حدیث مې کته وایي کوي چې کم کس جادوګر لذي د تګ نه مخکې دا ایمان نه خلاص شي. حالانکه بل حدیث داسې دی، کم کس د نیکۍ اراده وغواړي الله تعالی ته یو اجر ورکوي، په هغه نیکۍ اراده کولو باندې الله تعالی ته اجر ورکوي. او چې کوم سړی ګناه اراده وکړي، څوک ورته ګناه نه کړي، فرشتې هغه ګناه نه لیکي. او دا داسې عظیمه ګناه ده چې کوم انسان دا وایي چې فلانکي باندې زه تعویض کوم، فلانکي جادوګر د تګ نه مخکې دا کس د ایمان نه خلاص شي. زما یتمنو سخته عظیمه ګناه ده. موږ تاسو جادو نه ځان وساتو. رازو راز تا راز بیانو چې کوم کس هم جادو کوي، څنګه هم کوي، کوم ځای کې هم کړي، ټول معامله معلومیږي. خو د خوب په ذریعه معلومیږي. یا انسان تعالی بخپله معافی راځي، هغه سره خېټه پړسېږي یا مطلب سر داسې سره بالکل ډس کېږي او دغه کېږي، بخپله به دې راځي. ما جادوان نه کوم. زموږ مقصد دا دی چې کوم کس جادو کوي د جادوګر خلکو نه منې شي، یا کوم کس جادوان کوي چې په هغې باندې دا عمل اثر وکړي چې بیا دا شي چا باندې نه کوي، توبهګار شي. عمل څه دی؟ عمل دی اول اور آخر، اول او آخر 11 کرتا درود ابراهیمی، مطلب 11 بار درود ابراهیمی، اور منس کی 11 ځل سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، دا صورت دا 11 بار ویل دي. دا چې او خدا به کوم وخت کې وي چې کوم وخت ته اوده کېږي او دس به وکړي، مخ په قبله به کښېني، دا وظیفه به وکړي، نه بس بیا اوده شه، صحیح ده. خو هغې نه بس خبرې کول یا یو شی بل چې دا به بالکل نه کړي. نو دا چې وکړي نو هغې نه بس بیا سوره توبه اخري 2 آیتونه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تر اخره پورې 2 آیتونه. دا آیتونه 11مه سپاره کې د سوره توبه اخري آیتونه دي. دا ویل دي د 33 بار دا ویل دي. نو دا چې 33 بار ووایي نو دا به تصور کې هغه کس دغه کې چې کوم تصور کې به دا وایي چې ما جادوان چا کړي دي او څوک ما جادو کوي چې خدای پاک ماته د خوب په ذریعه باندې وښایه. نو چا باندې چې هم دغه جادو مسله وي یا د منسوخ کوي نو تا ته به ضرور معلومیږي. بعضې ملګري وي موږ عمل وکړو، موږ ته پکې څه معلوم نه شو، نو چې په چا څه نه وي ته خو هم نه معلومیږي. او چې کومو کسانو باندې بار بار کېږي او هغې نه باسې نه راځي، نه منې کېږي، نو دا عمل وکړي انشاءالله تاسو به خپله توبهګار شئ او راځي به معافي به